الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. او کله چې موږ وګرځو بیت الله زید جمع کېدو دپاره د خلقو او زید امن او ویل منګه ونیسئ د مقام ابراهیم نه زید مانځه او موږ مضبوط حکم وکړو ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته چې پاک ساتئ کور زما دپاره د طواف کوونکو او اعتکاف کوونکو او رکوع کوونکو او سجده کوونکو دپاره. ربط د مخکې سره دا دی چې مخکې د بیت الله شریف د بانی چا جوړونکی و د هغه عظیم شان بیان شو چې هغه ابراهیم علیه السلام و. نو اوس د دې کور د بیت الله شریف عظیم شان بیانوي. نو وی فرمایل چې منګه بیت الله شریف زید جمع کېدو د پاره د خلقو ګرځول دی او زید امن دی او موږ دا حکم کړی دی چې تاسو د مقام ابراهیم نه زید مانځه وګرځوئ. ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته الله پاک دا حکم کړی و چې زما دا کور پاک ساتئ د طواف کوونکو اعتکاف کوونکو رکوع سجده کوونکو لپاره. نو د دې آیات په شانتې دغسې مضمون صورت حج آیت نمبر 26 کې هم راغل دی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. او کله چې موږ وښودو ابراهیم علیه السلام ته هغه ځای د بیت الله شریف چې شرک مه کوه زما سره مه حصادار کوه هېڅ شی پاک ساته زما دا کور دپاره د طواف کوونکو او دپاره د ودرېدونکو او دپاره د رکوع کوونکو د سجده کوونکو اعلان وکړه په خلقو کې په حج سره دا خلق به راځي پیاده او په خوارو آسونو باندې راځي به د هر لرې لارې او د هر لرې طرف نه. ابن کثیر کې د مجاهد رحمت الله علیه په حوالې سره دا واقعه ذکر کړه چې ابراهیم علیه السلام په شام کې و او اسماعیل علیه السلام په هغه وخت کې ماشوم و شیرخوار د مور پیس کده. نو الله پاک ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو چې ته کعبه جوړه کړه. نو ابراهیم علیه السلام د هجرت اراده وکړه مکې ته راته. نو جبرئیل علیه السلام یو براق راویسته او سفر شروع شو. دو پې کېناسته په لاره کې چې څه ځای به راته او د ابراهیم علیه السلام به خوښېده وي دا ځای دی دلته د الله کور جوړول غواړي. نو جبرئیل علیه السلام به ورته ووي نه مخکې دی د دې نه مخکې دی حتی کې چې مکې ته راورسېده په هغې کې د ازغن بوټي و او د کیکرو نه علاوه بل هېڅ شی نه و. ابراهیم علیه السلام تپوس وکړو جبرئیل علیه السلام نه وایي هغه ځای دا دی هغه ورته وایي هغه دا دی. نو هغه د خپله بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها خپل دغه زوی اسماعیل علیه السلام پرېښوده او څه لږې کجورې ځان سره راوړې وې او اوبه وې هغه اوبه کجورې ورته پرېښودې. څه وخت یو څو ورځې هغه وشوې هلته عمالقه جرهم قبیله هغه اوسېده. نو بیا هغه کجورې ختمې شوې اوبه ختمې شوې او اسماعیل اسلام چونکې ماشوم و نو هغه تږی شوی او دا هم په خپله تږې وه هاجره رضی الله عنها. نو د صفا او مروه په منځ کې دا منډې به یې وهلې خپل زوی فکر ورسره هم و چې دا چېرته زما نه منظرې او شرمخ یا حیوان ونه تښتوي او د اوبو په تکل کې هم وتې وه د هغې درکې کو چې اوبه ماته میلاو شي. نو و چکر یې پوره کړې
په اوم چکر چې واپس راغله نو جبرئیل السلام الله پاک را لېږلی و دا زمزم چینه چې کوم دی هغه راوخته نو یا د هغه په وزر سره یا د ابراهیم علیه السلام په خپو سره چې هغه لتې ټکولې په هغې باندې دا اوبه راختل وې نو دا چې راغله نو دا یې دغه کړه داسې ګیر چاپېره د خاوره چاپېره کړه ګټې مټې زمزم زمزم نو هغو په ژبه کې مطلب دا و چې ودرېږه جمع شه نو هغه اوبه یې جمع کړې نبي علیه السلام وایي الله دې په دې باندې رحم وکړي که دا یې جمع کړی نه وی نو دې نه به یو غټ دریاب جوړ شي بهېدې به خو ده دې هغه را جمع کړې کوی په شکل وي بیا بیا ابراهیم علیه السلام دو پرېښوده واپس لاړ چې واپس روان شو نو هغه بیبي دې تپوس ورته چېرته ځې هغې ورته هغه څه غږ نه کو نو بیا یې دې تپوس وکړه هغه بیا څه غږ نه کو جواب یې ور نه کو یو څو پېرې چې دغسې تپوس یې ترې وکړو نو بیا په خپله د هغې په ذهن کې دا خبر راغله د خدای طرف نه به ورته حکم وي وي تا ته الله پاک حکم کړی دی هغه ورته وي او ما ته الله حکم کړی بیا خو به الله پاک موږ ځای کوي نو ابراهیم علیه السلام هغه ته لاړ او دعاګانې یې غوښتې رب اجعل هذا البلد آمنا واپس چې وکتل چې هغه پناه شو دا خپل زوی او د خپله بیبي هغه یې نه لیده نو راوګرځېده او دعا یې غوښته رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ای الله دا ښار د امن وګرځئ او ما بچ کړي زما اولاد بچ کړي چې موږ عبادت د بوتانو وکړو دا دعا یې غوښته او بیا یې دعا وغوښته ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ای زمونږ ربه ما اوسول خپل اولاده په داسې واده کې چې هغه د فصل خاونده نه ده فصلونه پکې نشته ستا د عزتمن کور په خوا کې ای الله ای زمونږ ربه د دې دپاره چې دوی اقامت د مانځه وکړي د مانځه پابندي وکړي فجعل افئدة من الناس تهوي الیهم نو ته د خلقو زړونه وګرځئ دې طرف ته چې هغه مایله یې دوی ته ورزقهم من الثمرات او دوی له د میوو نه ورکړي لعلهم یشکرون د دې لپاره چې دوی شکر ادا کړي نو هغه ته واپس لاړ دا دعاګانې وغوښتې او اهمه دعا دا وه چې خدا پاکه ما او زما اولاد د شرک نه بچ کړي نو بیا شام ته لاړ بیا ورته حکم وشو چې اوس لاړ شه اسماعیل علیه السلام غټ شوی دی نو دی چې بیا راغی یو ځل دا واقعات دي نو چې کله بیت الله شریف جوړو نو په هغه ځل چې راغی نو اسماعیل علیه السلام د یو ونې لاندې ناست او غشي جوړوله نو ابراهیم علیه السلام د هغه سره میلاو شو او بیا ورته ویې بچیه الله پاک ما ته حکم کړی دی هغې کې ما سره ته مرسته کولی شي هغه وی بلکل سر سترګو وی څه حکم دی وی ما ته الله پاک دا حکم کړی دی چې دلته کور زما جوړ کا جومات جوړول غواړي نو دا یو ډیرکۍ وه اوس خو دا لاندې ځای دی دا په سیلابونو کې دا سیلابونه بهتري راغلي دا غرونه هوار شوي دي دا ټول لکه څنګه چې دا جبل یا ابوقبیس او دا شاته دا غرونه دي دا دغه شانتې غر و خو بیا وروسته هوار شوي دي دا جبل یا ابوقبیس چې دی هغه د سره شتې هم نه په هغې باندې یو ګټه باندې ابراهیم علیه السلام ختلی و اواز یې کړی و الله پاک ورته وی ته دلته ګټه ته وخېږه اواز وکړه چې ای خلکو حج ته راځي چا ته وویل الله پاک وی ته ورته ووایه د دې خلکو غوږ ته به زه رسومه وي چې چا په قسمت کې حج او عمره یې راځي به هغه غر نشته اوس په هغې کې د هغه بادشاه بنګله ده هغه غر اوار کړی دی دا هم یو ډیرکۍ وه خو بیا وروستو د حالاتو سره دغه شوي دي کته شوې ده آبادي پې اوس جوړه شوه نو ابراهیم علیه السلام چې کوم دی هغه دغه نقشه ورته الله پاک ښودل وه یا خو د شپې لکه چونه چې سړی وغورځوي نقشه دغه شانتې هغه بنیادونه هغه ښکاره یې کړه ورته او جبرئیل السلام راغی او په هغه نقشه باندې یې کار شروع کړه اسماعیل علیه السلام چې کوم دی هغه کار د هغه سره شروع کړو نو کعبه یې جوړه کړه کعبه یې د دې لپاره جوړه کړې وه چې دا پاکه شي د شرکیاتو کفریاتو نه د بوتانو نه بوتان موتان هر څه لرې کړي وو دې خلکو بیا په هغې کې بوتان راوړو د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د مریم او د عیسی علیه السلام دا بوتان هغه ژوند کړي وو خلکو به ورته بیا عبادت کوو
نو الله فرمایي چې وای جعلنا البيت مثابة للناس وامنا. نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغه بیت الله شریف جوړ کړ او د خلکو لپاره یو غټ مرکز وګرځېده او د ټولې دنیا خلک چې کوم دی هلته ځي او کومې دعاګانې چې د برکاتو هغه غوښتلې وي هغه دعاګانې قبولې شوې. خدای پاکه د خلکو زړونو ته مایله کړي او میوې ورکړي دوی ته. د دنیا چې څومره ثمرات دي رزقونه دي دا دلته راولي هغه دعا قبوله شوې ده. په هر موسم کې بې موسمه میوې هلته موجودي. نو کله چې موږ وګرځو البیت بیت نه مراد کعبه ده بلکې دا ټول حرم دی. کله چې موږ وګرځو دا ټول حرم مثابة للناس زید ثواب د پاره د خلقو یا زید جمع کېدو د پاره د خلقو یا زید تلو راتلو د خلقو. دا درې معنی دي چې خلق ورته ځي راځي. نو ټول حرم چې کوم دی دا ټول حرمه دا ته مراد دی ځکه چې د امن دا صفت لکه څنګه چې د کعبې په خوا کې دغه شانتې دی ټول حرم کې هم شته. دا امن د انسانانو نه سوا د بوټو د حیواناتو هغې ته هم شامل دی. نو په شریعت کې هلته حیوانات ښکار کوله د حرم بوټي پرې کوله او دا هر څه حرام دي. مثابتا زید راجمع کېدو چې خلقو ته راجمع کېږي. مثابتا زید ثواب د ثواب ځای چې خلق هلته ثوابونه ګټي او مثابتا زید هغه واپس کېدو د تلو راتلو چې خلق لاړ شي یو ځل بیا بار بار دا خواهش کوي چې زه بیا لاړی. د صابه یصوبو نه دا مشتق دی رجوع په معنا باندې واپس کېدو په معنا باندې و امن او زید امن مأمن په معنا باندې دی. نو دا بیت الله شریف الله پاکه د امن ځای ګرځول دی. د جاهلیت په زمانه کې هم که یو سړي د پلار قاتل او د ورور قاتل به په د خانه کعبه کې د چا سره میلاو شو د هغه سړي سره نو هغه به ورته ایست نه وي. نو په ټوله دنیا کې اغوا برای تاوان لوټمار ظلم دا هر څه به کېده لیکن حرم چې کوم دی هغه الله پاک محفوظ ساتلی و. دغه احسان الله پاک په سورت عنکبوت کې سورت قصص کې هم ذکر کړی. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهما. آیا دا خلق نه ګوري چې منګه حرم چې کوم دی د امن والا ځای ګرځولی دی او خلق د هغې د نه ګیر چاپېره په نورو علاقو کې تختولی کېږي خلق یې اغوا کوي او دلته چې کوم دی دا اغوا نشته. بل سورت آل عمران کې بیا راځي ومن دخله کان آمنا. څوک چې دی حرم ته داخل شو نو دی په امن شو. او د دین علاوه نور تفسیرونه هم دي. بل تفسیر یو دا دی چې دا د الله د عذاب نه په امن کې څوک چې بیت الله شریف ته داخل شو او د تعظیم په نیت باندې په زړه کې د دې بیت الله شریف تعظیم او د په نیت د اجر او د ثواب نو الله پاک به د عذاب نه بچ کړي. دا حدیث کې راغلی چا چې حج وکړو او د بې حیایۍ خبرې پکې ونه کړې د ګناه کارونه یې ونه کړله نو د ګناهونو نه به داسې وځي د دغه حرم نه چې وځي لکه اوس چې دی د بور نه پیدا شوی. دویم تفسیر دریم پکې دا هم دی چې دا دلته امن دی د حدودو قایمولو نه. کافر به پکې نه قتلېږي قصاص به د قاتل نه هلته نه اخیستی کېږي او چې شادي شوده هغه باندې به هم حد نه قایمېږي او که غلي هغه نه به هم لاس هلته نه پرې کېږي. خو دا که هلته دنده دغه وارداتو کې اوس که بهر یې کړي هلته لاړ شي نو دا نور امامان وایي چې پرې به دي ځانه خپل کار به کوي ځکه چې هلته خو حدود نه قایمېږي که نه د هغې بېعزتي کېږي د بیت الله شریفه. امام صاحب وایي چې مجبوره به کړي په راویسو باندې خوراک څښاک دا هر څه به ورته بند کړي دی به مجبوره شي دا وبوځي. نو بیا به د قصاص وخت کې دغسې پرېږدي او د ده نه قصاص او د ده نه هغه حدود او سزاګانې هم معطل شي. بیا خو به هر سړی دا واردات کوي غلاګانې به کوي او زنا به کوي او قتلونه به کوي او ځي به دنده حرم ته هلته به ناست او خوراک څښاک به ورته میلاویږي مزې به کوي دغسې به نه خو دی به مجبوره کوي چې دی را بهر راوشي بهر راوځي بیا به هلته حد به جاري کوي. دریم څلورم تفسیر پکې دا هم دی چې امن د قتال نه د جنګ نه دا د امن ځای دی د جنګ نه جنګ به پکې نه کېږي. حدیث کې راغلی دی نبي علیه السلام فرمایي چې الله د مکې نه هغه هاتیان بند ساتلي دي او په هغې باندې الله په خپل پیغمبر مؤمنان مسلط کړي دي. مکه چې دا زما نه مخکې د هېچا دپاره حلاله نه وه نه زما نه وروستو د بل چا دپاره حلاله ده
او زما لپاره د ورځې د لږ ساعت دپاره حلاله ګرځولی شوې ده. دا د فتح مکې په موقع باندې چې کله فتح کېده، مکه فتح کېده، نو په هغه وخت کې لږ جنګ شوی دی او د دې نه علاوه دا د جنګ نه په امن ده، هلته جنګونه منګونه نشته، نه به کېږي. نو دا ټول د ابراهیم علیه السلام د دعا برکت دی. نو کله چې اسلام راغی، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راغی، دا ټول احکامات باقي پرېښوده، بلکې په هغې کې اضافه وکړه، فراخي پکې راوسته. هلته به حدود قتل و قتال نشي کېدی، ظلم، لوټ مار، ښکار کوله، بوټي پرې کول، دا حرام دی، دا به نه پرې کوي. څوک چې حرم ته داخل شو په امن شو. نو اوس بیا د ابراهیم علیه السلام غټه معجزه بیانوي چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. مونږ ووي چې ونیسئ د مقام ابراهیم نه ځای د مانځه. ابراهیم علیه السلام د الله د دین خدمت وکړو، د بیت الله شریف خدمت وکړو، امتحاناتو کې پاس شو. نو دا اعمال الله پاک ته دومره خوښ شو چې په کوم کاڼي باندې ابراهیم علیه السلام ولاړو، نو بندګانو ته حکم وکړو چې دغه ځای مونځ کوئ، مونځه دا د بندګۍ او د طاعت یو مرکز جوړ کړئ، د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام په نقش قدم باندې روان شئ. نو یو تفسیر په دې کې دا دی چې مقام ابراهیم هغه معلوم کاڼی دی چې ابراهیم علیه السلام کعبې جوړولو په وخت کې په هغې باندې خپې ایښودې، کعبه به یې جوړوله، هغه کاڼي باندې د ابراهیم علیه السلام د خپو هغه نښې چې کوم دي د ګوتو او د پوندو هغه نشانات تر اوسه پورې دي. وروستو بیا خلکو ډېر لاسونه راوړله، نو د هغې د وجې نه لږ دغه شوي دي، دا صحیح نه ښکاري. او اوس یې په یو تانبه کې او بیا په یو شیشه کې بند کړل دي. نو دغه کاڼی دی په شیشه کې بند دي. د هغې نه وروستو 2 رکعته چې کوم دی هغه واجب دي د بعضو علما په نسبت باندې، او بعضې ورته سنت وایي. کله چې طواف پوره شي نو د هغې نه وروستو مقام ابراهیم نه وروستو 2 رکعته به کوي. دا کاڼی چې نو اول چې کوم دی هغه د دې کعبې دا دیوال چې دی د دې سره بلکل پیوس و، جوخ و. ځکه چې ابراهیم علیه السلام کله د کعبې هغه آبادۍ نه فارغ شو، نو دا کاڼی د کعبې د دیوال سره جوخ کېښوده. د نبي علیه السلام د دور پورې دغسې پروت و. بیا د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې سیلاب راغی، ډېر سخت سیلاب و. نو دغه کاڼی هغه سیلاب کې وبهېده او یو کنده کې ارتاو شو. نو عمر رضی الله عنه بیا د هغه ځین راوړ او دا کوم ځای چې اوس پروت دی په دغه ځای کې ښخ کړ، او صحابه کرام په هغې باندې څه نکیر نه دی کړی، انکار یې پرې نه دی کړی. دا بیهقي حدیث دی صحیح. نو اوس هغه یو شیشه ده په هغې کې دا بند دی، او خلق چې کوم دی هغه ځي د هغې نه وروستو مونځ چې دی هغه مونځ کوي. نو مونځ د دغه کاڼي نه وروستو دا غوره دی. خو که طواف پوره شو او مونځ دا 2 رکعته مونځ چې کوي واجبه، نو دا په دغه سیمت کې دی کوي، هر ځای کې شو په دې حرم کې، که د دغه نه وروستو شاته و، شاته لرې و، هر ځای کې چې ودرېده نو ودې درېږي. ځکه هلته ګڼی، نو سړی به خیال ساتي هسې نه چې مونځ چې کوم دی هغه په کار دی، خو چې اوس ګڼی هلته ځای نه وي، نو په بل سړي خو سړی خپه نه شي ایښودی، نه د بل سړي په شا باندې، او یم دغه شان ملتزمه په دې کې هغه حتیم شریف چې دی په هغې کې خلک مونځونه کوي. نو مخکې سړی ولاړ وي د هغه په بلا باندې، خو سړی سر نه شي په بلا باندې، نو دغه لګیا نو دومره دغه نه دی په کار، د هغې تعظیم په کار دی. دا 2 رکعته مونځ چې دی دا په کار دی. په اخوا بیا نور ښکلول او په هغې پسې تله او دا سلامونه کول دا پکې نشته، دغه تنګول پکې بیا نشته. دویم تفسیر په دې کې دا هم دی چې مقام دا مفرد دی، مضاف دی مقام ابراهیم علیه السلام ته، او د دین هغه مقامات مراد دي چې ابراهیم علیه السلام چې کوم دی هغه مقرر کړي وو د حج احکامات. نو هم مطاف دی د مصلی نه مراد چې کوم دی هغه عبادت دی. ونیسئ د ابراهیم علیه السلام د حج هغه احکامات چې کوم دي د هغې نه عبادت جوړ کړئ، لکه مطاف شو، مسعی شوه، کوم ځای کې طواف کېږي، او د سعی هغه ځای عرفات، مزدلفه، مینا، نو دغه ځای کې عبادت کوئ. عبادت دا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه یو تفسیر دا هم نقل دی. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، ونیسئ د مقام ابراهیم نه مصلی ځای د مانځه. عمر رضی الله عنه فرمایي چې الله پاک زما په ډېرو خبرو کې موافقت کړی دی،
ما وویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما د ارمان دی چې دا مقام ابراهیم د دې په خوا کې خلکو منځونه کولی. الله پاک دا آیت نازل کړ چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. ابراهیم علیه السلام د خپو هغه ځای چې دی په کومه ګټه به چې هغه ودرېده د هغه ځای نه ځای د مانځه جوړ کړئ، هلته لمونځ کوئ. واحدنا الی ابراهیم او اسماعیل، موږ پوخ وصیت کړی ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته چې ان طهر بیتیا، چې پاک کړئ زما دا کوره. نو پوخ وصیت الله پاک کړی، یعنې پوخ حکم یې کړی. عهدنا د عهد په سیده کې چې اله راشي نو دا د وصیت او د پوخ حکم په معنا باندې دا هغو دواړو ته ووایي چې د بوتانو نه پاک کړئ، د شرکیاتو نه، د کفریاتو د دې نه پاک کړئ. هغه خلقو خو بیت الله شریف چې کوم دی هغه ګرده کړی و، وروستو بیا خلقو د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغه شکلونه جوړ کړي وو خلقو او په لاسو کې ورله غش ورکړي وو. او ابراهیم علیه السلام خو د دې دپاره راغلی و دا کعبه جوړه کړې وه چې دا د دې بوتانو نه پاکه کړي. نو خلق په هغې باندې عمل ونه کړو. نو طهارت پاکوالی چې کوم دی هغه په دوه قسمه دی، یو ظاهري یو باطني. ظاهري د ګندګو او د دې نه بچ ساتئ او دغه رنګې هغه بدبودار څیزونه دا مه راوړئ، خوشبویي پرې لګوئ. د دې وجې نه جومات ته چې سړی ځي نو دا اوږه او مولی پیاز دا خوراک نه دي پکار. هلته فرشتي اوسېږي، د فرشتو مرکز دی جومات، هغو ته بیا سخت تکلیف وي، خلق هم تنګېږي په هغې باندې. حدیث کې راځي امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. نبی علیه السلام امر کړی دی د جوماتونو د جوړولو په محلو کې جوماتونه جوړ کړئ او دا پاک ساتئ. وتطیب او دا دی چې کوم دی هغه خوشبوداره شي، خوشبو پرې لګوئ. او دویم هغه باطني نظافت دی، پاکوالی د طهارت دی، د کفر او د شرک او د ګناهونو د دې نه بچ ساتئ، دا پکې مه کوئ. طهر بیتي للطائفین. نو دا آیت دلیل دی په دې خبره باندې چې طواف چې کوم دی هغه په پاکۍ سره کېږي او دس به د سړي یاله به طواف کوي، دا شرط دی د علماو په نسبت باندې. او په دې باندې دلیل دا حدیث دی، نبي علیه السلام فرمایي الطواف بالبیت صلاتنا. طواف د بیت الله کې دا د لمونځ په شاته دی. مانځله خو اودس پکار دی، بغیر د اوداسه نه لمونځ نه کېږي. نو دغه شان دی دا طواف چې کوم دی هم بغیر د اوداسه نه دی پکاره. نو په اوداسه کې به دا کوي. بیتیا زما کوره. نو د الله پاک د دې بیت اضافت خپل ځان ته کړ دی د شرافت او تعظیم د وجې نه. دا ډېر شریف دی، د الله کور دی. نو د طواف کوونکو دپاره، د اعتکاف کوونکو دپاره، د رکوع کوونکو دپاره، د سجده کوونکو دپاره 3 قسمه عبادتونه هلته کېږي. اول طواف دی، بیا اعتکاف دی، بیا رکوع او سجده. نو قرآن تلاوت، نور اذکار، دعاګانې دا هم په هغې کې داخل دي. بلکې هسې چې حرم کې سړی ناسي او هسې چې د کعبې ته ګوري نو په دې کې هم ثواب دی. چې نور عبادت نه کوي، هسې ناسي او د کعبې شریف ته ګوري، دا هم عبادت دی، په دې باندې پوره ثواب ملاویږي او رحمتونه پرې ورېږي. نو طواف چې کوم دی هغه مخکې ذکر کړه، ځکه چې طواف د بیت الله پورې خاص دی. د بیت الله نه علاوه نور چې کوم دی ځایونو کې هغه طوافونه نه کېږي، د قبر نه، د کوټې نه، د ونې د ګټې نه، لکه څنګه چې مشرکانو به هغه طوافونه کول د بوتانو نه. نو دا حرام ناروا دي. طواف په دې نیت باندې سړی کوي، د عبادت په نیت باندې د بیت الله شریف ته ګیر چاپېره ګرځي، د الله پاک تعظیم مقصدي. او د قبرونو د دې نه چې ګیر چاپېره ګرځي نو هلته تعظیم د الله مقصد نه وي، دغه مړي تعظیم مقصدي، د مخلوق تعظیم یې. نو حرام دي، ناروا دي. اعتکاف د الله د عبادت دپاره او د هغه د تعظیم دپاره په جومات کې څه وخت پاتې کېدل، اوسېدله، دې ته وایي. نو اعتکاف کوم کسان چې هغه طواف کوي، کوم کسان اعتکاف کوي، د هغو دپاره د بیت الله شریف پاک ساتئ. کوم کسان چې رکوع کوي، سجده کوي، د هغو دپاره پاک ساتئ. نو طواف هغه قتاده وي او ربیع بن انس عطا رحمهم الله، طواف چې کوم دی هغه چې د بهر نه څوک راځي د هغو دپاره طواف دی. اعتکاف د هغه چا دپاره دی چې هغو د مکه کې اوسېږي. بیا دا مسله ده چې دا طواف غوره دی او که د بیت الله په خوا کې لمونځ کوله، طواف غوره دی که لمونځ کول غوره دي. امام مالک صاحب وایي چې حرم کې طواف د بهر خلقو دپاره د لمانځه نه غوره دی. په دې وجه دا طواف مخکې ذکر کړ دی. او نور فقها وایي چې دا لمونځ مطلقا غوره دی، ځکه چې یو لمونځ هلته چې دی هغه په 1 لاک باندې دی. طواف هغه لږ ځای دی، که لاندې سړی طواف کوي نو هغې کې دومره ټیم نه لګي، خو پرېږدي نه، بغیر د هغه نه احرام نه پرېږدي نه، هلته راشي احرام ورسره نه وي نو بیا بره خیژئ.
نو بره چې په دویم چت باندې یا په درېیم په څلورم باندې سړی طواف کوي نو د خپې تڼاکې کېږي ډېر تکلیف وي. نو هغه طواف ګران هم دی او مونځ چې دی هغه یو مونځ په 1 لاک باندې دی. نو د هغې نه ښه دا ده چې دا مونځونه دي کوي دواړه طرف ته دلایل موجود دي. والرکع السجود، رکوع او سجود دا د راکع او د ساجد د جمع ده. مونځ کوونکي ته مراد دی، د مونځ کوونکو لپاره. نو په دې آیت کې په یهودو او نصاراو باندې رد شو چې دوی د ابراهیم علیه السلام د فضیلت او د عظمت اقرار کوي او په دې باندې پوه دي چې هغه بیت الله شریف د حج، عمرې، طواف، اعتکاف، منځونو د دې لپاره جوړ کړی او دوی خو دغسې نه کوي او بیا هم د ابراهیم علیه السلام متبع ځان ته وایي چې موږ د هغه اتباع کوو. او په صحیح حدیث کې ثابت دي چې موسی علیه السلام چې کوم دی او د هغه نه وروستو پیغمبرانو او حجونه کړي دي بیت الله شریف ته راغلي دي. دا یهود او نصارا هغه خو نه حج کوي نه هلته ځي، اوس ځکه نه کوي دو مسلمانان نه دي نو هلته بند دي که نه. کوم کسان چې هغه کافر دي نو هغه هلته نشي تللی، باقاعده یې ورته لیکل دي په هره ژبه باندې، په عربی کې، په انګلیش کې، په اردو کې، په فارسي کې، دا ورته چې دا د حرم حدود شروع شو کافر دلته نشي تللی، نه پرېږدي. خو دوی به دا حج مج نه کوه، حجونه نه تلله یهود او نصارا، مشرکانو به حجونه کوه دومره نه تله. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، او هر کله چې موږ وګرځو بیت الله شریفه ځای د جمع کېدو دپاره د خلقو، وامنا ځای د امن، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، او موږ ووایو چې ونیسئ د مقام ابراهیم نه ځای د مانځه، وعهدنا الی ابراهیم او اسماعیل، او موږ پوخ او مضبوط حکم کړی ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته ان طهرا چې تاسو دواړه پاک کړئ بیتي زما کور للطائفین د طواف کوونکو لپاره، والعاکفین د اعتکاف کوونکو لپاره، والرکع السجود او د رکوع کوونکو او سجده کوونکو لپاره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا